اوس زه ګایږم و زما ورورو دوستانو ته یې وه دغه تیلۍ ته وګورې په دا کې د پاو تیلۍ هم ستا د نیم پاو تیلۍ هم ستا پر دا باندې لیکلی دی د الله نوم الحافظ نو زه و دې میل والا ته وایم چې مه کوه زما وروره پوه شوې ته یو بل نوم پر کښېږده یو ذایقه پر کښېږده یو بل یو ګلاب پر کښېږده انار پر کښېږده سیب پر کښېږده لیکن د الله نوم مه پرېږده دغه تیلیانې سر د خلاصو ما تر 500 زیاتې جمع کړي دي پوه شوې او په دا ګلیانې په دا کچرو کې دغه د 1 کیلو تیلۍ د اوس هم ما د یو کچرې سره واخیستله نو چې موږ پر هر شي باندې احتجاج کوو د احتجاج شی خو دغه دی زما وروره چې زموږ د پاک الله نوم نن په دغه تر کچرو په ګوبرو په دغه د اوس هم دا تیلۍ دا د ګوره ته یې وګورې دا اوس ما د یو کچرې کونډۍ سره وایستلې او دا کم سے کم ما تر 500 تر 600 زیاتې جمع کړي دي سر د خلاصو د دې میل والا ته موږ دا خواست کوو دا خو ما چې ول د کوټې میل دی د رضوان لیکن دا د رضوان بای میل نه دی دا کراچي میل دی نو دې ته موږ دا خواست کوو چې دغه د الله نوم د داسې لرې کا او دا دکانداران ته موږ دا خواست کوو چې باید دا غوړي مه راوړئ په دې کې موږ ګناهګاره کېږو زموږ د الله نوم دی د دې بې حرمتي ده نو د دې څه یو دغه په کار دی د دې دغه میل والا ته موږ دا خواست کوو چې دا لرې که دا مه کوه دا د الله نوم دا تره مه استعمالوه